السلام علیکم دوستانو. د نن نه څلور ورځې مخکې په مراکو کې چې هغې ته مراکش ویلی کېږي په هغې کې یو خوفناک زلزله وشوه. په 9 سپټمبر باندې د سحر په 3 بجې باندې په مراکو کې یو خطرناک زلزله وشوله چې د هغه زلزلې په نتیجه کې په مراکو کې ډېر لوی نقصانات وشو او په زرګونو خلک باندې په هغې کې وفات شو، هغه پکې مړه شو. خو تاسو زما سره په دې سایټ په سکرین باندې کتلی شئ، دا یو دوه تصویران دي چې نن سبا په سوشل میډیا باندې دا ډېر په ټاپ ټرینډ باندې چلیږي او دا ډېر زیات وایرل دي. د دې تصویرانو حقیقت سره د دې پوره حقیقت سره هم زه شریک کوم. خو د دې نه مخکې اولنۍ خبره دا کوم چې موږ خو عموما د عربیک ګرامر چې کوم کلاسونه دي هغه موږ اپلوډ کوو، هغه موږ په اردو ژبه کې اپلوډ کوو. په نورو چونکې دا یو اهمه مسله ده، یو دیني مسله ده، چونکې د دې وضاحت په پښتو کې ډېر په آسان او ډېر په ښایسته طریقه باندې کېدل ممکن دي. نو د دې وجې نه زه تاسو ته په پښتو ژبه کې مخاطب یم. د دې تصویر باندې د بحث کولو نه مخکې اولنۍ خبره دا کومه چې زلزلې ولې راځي. نو ساینسي تحقیق هم په دې باندې پروت دی او په دې باندې یو اوږد لیکچر هغه ریکارډ کېدلی شي، خو موږ به دیني سایډ ټچ کوو چې زلزلې ولې راځي. عزتمندو الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ای خلکو تاسو د زلزلې د قیامت نه ویریږئ، ځکه چې دغه یو ډېره انتهایي هولناکه زلزله ده، یو ډېره زیاته یروونکې زلزله ده. زلزله څه ته ویلی کېږي؟ زلزله ویلی کېږي د ځمکې خوځېدلو ته. الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها، کله چې دا ځمکه وجړقېږي په جړقېدلو سره، واخرجت الارض اثقالها، او دا ځمکه چې نن دا خپل بوجونه او بارونه راوچت کړي. او خیر د قیامت د ورځې سره د دې تعلق دی. خو عموما په دنیا کې د قیامت د زلزلې نه مخکې وړې وړې زلزلې راځي. د دې مطلب څه دی او دا د څه د وجې نه داسې کېږي؟ عزتمندو، الله تعالی چې موږ تاسو د دنیا ته رالیږلي یو او د دنیا دا دومره لوی سیستم الله تعالی زموږ او ستاسو لپاره پیدا کړی دی. د انسانیت لپاره الله تعالی دا ټوله دنیا پیدا کړې ده. اوس الله تعالی د انسان د سره لپاره پیدا کړی دی او دغه شان پیری د سره لپاره پیدا کړی. نو دا الله تعالی یو اټل حکم کړی دی. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانان او پیریان ما صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. نو کله چې انسان د الله تعالی د عبادت نه غافل شي، د الله تعالی د یاد نه او د الله تعالی د ذکر نه غافل شي، منځونه پرېږدي، نیک عملونه پرېږدي، ګناهونه سیوا شي، نو دا ګناهونه پرې ځمکه باندې یو بوج جوړ کړي. الله تعالی پر انسانانو باندې په دغه وخت کې یوه زلزله راولي، د دې د وجې نه چې انسانان د کم رب نه غافله شوي دي چې هغه رب طرف ته بیرته واپس رجوع وکړي او الله تعالی دوی ته خپل ځان ور یاد کړي چې زما طاقت دومره زیات دی چې زه دا ځمکه په خپل حکم باندې خوځولی شم، لقولی شم. دومره عظیمه ځمکه، دومره لویه ځمکه چې د هغې تاسو اندازه هم لګولی نه شئ چې الله تعالی دا په خپل قدرت باندې او په خپل حکم باندې دا ځمکه خوځوي. نو الله تعالی دې خلکو ته یو پیغام ورکوي چې ای خلکو به تاسو باندې یو داسې وخت راتلونکی دی چې دا ځمکه به همدغه شان په خوځېدو باندې شروع وکړي او دا به دومره سخت خوځېدل شروع کړي چې دا غرونه به هم مالوچ مالوچ شي او د دې غرونو نه به هم د مالوچو په شان یو څیزونه جوړ شي او هغه به الوځي. دا ځمکه به هم وچ وي، د اسمان به هم وچ وي، دا به راښکته شي، ستوري به راوغورځېږي، سمندرونه به راوچت شي، په هغې کې چې کوم دی نو اورونه به پکې بل کړلی شي. نو د دې وجې نه الله تعالی د خپل ځان د یادولو دپاره په دې دنیا کې په انسانانو باندې قسم قسم دغه شان واړه واړه زلزلې او دغه شان قسم قسم مصیبتونه راولي د دې لپاره چې انسانانو ته الله تعالی خپل ځان ور یاد کړي. اوس به راشو په دې تصویر باندې به لږ ډسکشن وکړو. دا که تاسو ته زما سره پر سایټ پر سکرین باندې ښکاري نو دا دوه تصاویر دي. دا اولنی تصویر چې تاسو ته ښکاري نو دا هغه تصویر دی، دا په مراکش کې په مراکو کې یو کلی دی چې دا داسې یو په ډیرکۍ شانتې باندې آباد دی. دا تصویر دا د خپل اوریجنل د دې ارتکویک نه او د زلزلې نه مخکې تصویر دی. که په دې ځای کې تاسو وګورئ نو په دې ځای کې تاسو ته یو مسجد ښکاري. دا تاسو یې دا یو مسجد دی، جومات دی. او که دا تاسو وګورئ نو په دې ځای کې یو کور هم تاسو ته ښکاري چې په دې خیر دلته کې دا نور کورونه دي نو دومره واضحه نه ښکاري. په بهرحال دا یو مسجد دی او دا یو کور دی. دا د دې د ارتکویک نه مخکې یو تصویر دی. خو که تاسو دلته د بل تصویر ته وګورئ نو په دې کې هم هغه مسجد دی، دا دی په دې ځای کې نه اوس بلکل واضحه ښکاري او دا هغه کور دی چې کوم په هغه تصویر کې په دې ځای کې موجود دی. اوس یو دا کور دی، یو دا مسجد دی. د دې تصویر حقیقت سره د دې حقیقت دا دی چې دا په مراکش کې یو کلی دی.
دا د هغه کلي جومات دی او دا لاندې دا د هغه انسان کور دی، د هغه کس کور دی، د هغه خوش نصیبه کور دی چې چا دا جومات جوړ کړی دی. نو الله تعالی دا زلزله راوستله او په دې زلزله کې تاسو کتلی شئ دا ټول کلی هغه دی، دا الله تعالی بالکل تهس نس کړی دی او بالکل یې تباه کړی دی. مکمل چتونه راغورځېدلي دي، نام نشان پکې نه ښکاري چې ګنې په دې ځای کې کورونه دي، علاوه د دې یو جومات نه او علاوه د دې یو کور نه چې دا پکې الله تعالی محفوظ ساتلی دي. نو په دې کې هم الله تعالی د خلکو ته یو پیغام ورکوي چې خلکو تاسو په دې دنیا پسې دومره لګېدلي یئ چې ستاسو نه زما ذات هم هېر شوی دی، زما عبادت هم درنه هېر شوی دی، تر دې پورې چې کوم عبادتګاهونه دي، کوم مساجد دي، نو هغه هم همیشه دپاره وران دي. هغه هم په دې انتظار باندې دي چې یاره کله به یو څوک داسې را پیدا شي چې هغه به ما آباد کړي او د خلکو د عبادت دپاره به مې جوړ کړي. موږ او تاسو نن پر خپله زندګۍ باندې سوچ او فکر کوو چې موږ په میاشتو باندې په کلونو باندې محنت کوو، کوشش کوو، داسې یو جدوجهد کوو چې موږ به په څه طریقه باندې خپل کور آباد کړو. کله چا کچه پورې نو هغه دا کوشش کوي چې یاره زه به څه طریقه باندې پوخ کړم، که چا کچه چتي د لرګو چتي د هغه کوشش دی چې زه به په څه طریقه باندې لنټري چت جوړ کړم او پوخ چت به وګرځوم. کله چا پوخ کور نو هغه به دې کوشش کوي چې یاره زه به په څه طریقه باندې په دې کې ښې کړکۍ او ښې دروازې به پکې ولګوم او ښه سامانونه به پکې ور وغورځوم. او کله چا دغه موجود وي نو د هغه دا سوچ او فکر وي چې یاره زه به په څه طریقه باندې په دې کور کې ټایل ماربل ولګوم. نو دا زمونږ د ستاسو د خپلو دنیوي چې دا یو څو کالو زندګۍ دپاره د 80 او د 80 کالو د زندګۍ دپاره ما او تا دومره کوشش کوو، خو هغه زندګي چې هغه ابدي زندګي ده او زما او تا ته د همیشوالي زندګي ده، هغه زما او ستا نه هېر ده. د هغې د وجې نه چې د الله تعالی کوم کورونه دي او کوم زما او ستا د عبادت خانې دي، مساجد دي، جوماتونه دي، د هغې د جوړولو ما ته هېڅ کوشش نه کوو. په دې ویډیو کې زما مطلب دا دی، زما مقصد دا دی چې زه خپل ویورز ته او خپل اوریدونکو ته یو پیغام ورکوم چې مسلمانانو د خپلو جوماتونو خیال ساتئ. او قرآن مجید الله تعالی فرمای په قرآن مجید کې چې هغه کسان انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، څوک چې په الله تعالی باندې ایمان لري نو هغه به جوماتونه آبادوي. نو د دې وجې نه موږ او تاسو له پکار دی چې موږ هم د خپلو جوماتونو خیال وساتو، په خپلو جوماتونو کې چې کوم تعمیري کار ضرورت وي نو چې په هغې ته د خپل کور نه زیاته ترجیح ورکړو، جوماتونه آباد کړو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر د بلې ویډیو پورې موږ لره کې اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله.